حال د اخرت متعلق د اخر زمانه متعلق نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایي د حدیث امام ترمذی رحمه الله ترمذی شریف د حدیث ذکر کړی دی مشکات شریف کې هم ذکر دی صحیح مختلف ځینو کې هو په ترمذی شریف کې چې کوم حدیث مبارک ته هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو جامع کلام فرمایلی د قیامت د علامات چې کله زما په امت کې 15 کارونه شروع شي 15 کارونه نبی رسول دي چې 15 کارونه زما په امت باندې شروع شو نو بیا به تاسو انتظار کوئ خصبا وقصبا ومسخا شکلونه وبګیم بدلیږي د خلکو زمکه بچوي زلزلې برازي قحطونه برازي کانی براوريږي قسم قسم دا عذابونه چې دا برازي 15 آی که یو دا چې کله غنیمت چره هغه سړی پرې امانت چره هغه غنیمت وګڼي او بهر حال هغه نه خلاصې موجود حدیث ته زکات چره خلق مغرمن زکات تاوان وګڼي یاره زکات ورکم اوشر ورکم دا خو زما تاوان دی زما مال کمیږي مال کې مې کمې راځي زکات او اوشر دا تاوان غني مغرمن دا تاوان دی سړی ځان شمر کوونه داو کی او بل خبردارا چې هغه څنګه خبره ده کما حقه چا اوشر او زکات ورکړي نو زموږ په ملک کې سره غریب هم سوګي یو سړی هم غریب نه چې مالدار خلکو چې داغو کم سرمایه کاری راغی نه غو زکات ورکړي او د زمکو کم آمدن چې راغی نه اوشر ورکړي نو یقین مې نه کیږي چې په پاکستان کې سو غریب هم پاتې شي هیڅ څوک غریب نشي پاتې کېږي پاکستان کې هغه خبره خوشی ویله تقریبا بل خبره دا یو پکې دا چې کله د غانو بجانو سندر غاړي خزي وغیرہ دا خبره عام شي ناغه خکارا خبره د چا سندري او غاني بجاني هغه دومره عام شي دي چې زموږ جیب ته خالی نه رہی چا جیب نه موبایل لاواله ډیر کم کسان دی الا ماشاء الله چې هغه بچته یا دینی اسلامي بیانات او یا بناتونه اوري نور دا هر چا موبایل چې د غانو بجانو لړک شوی هر چا موبایل هغه غانې بجانې دا آلات په سیوا شي د غانو بجانو آلات هغه زو هر کس په خوا بچته کور کې ټي وي وز هر کس سره بجیب کې ټي وي پروت دی په جمعات کې وزره ټي وي پروت دی دا موبایل له دا کولاو کا ډیر کم خلک چې هغه په پاک خلک کې چرته وبدا شي نه ساتي نور شي عام شوی دی سندري غانې بجانې لهو لعب نو دا شي نه به عام شي هغه تقریبا شوی دی بل دا وظهرت الاصوات في المساجد په جمعاتونو کې به اوازونه بلند شي جمعاتونو کې به خلک د دنیا خبرې شروع کړي هغه څوک کار خبره ده جمعات کې د دنیا خبرې کول د پړو خبرې کول د سورو خبرې کول په دنیا کې نور داسې اغستل غتول چې راځي کې د الله او د الله د دین خبره نه د نبی رسول الله او د قران او د حدیث خبره نه بلکې د دنیا مفاد د هغه سره تړلې شي خبرې دا خبرې په جمعاتونو کې عام شي حالانکه څه حکم راغله زیره بتاو خدا پتور کړل جمعه ترانه وزي په زور سلام مو وای بس غلې سیټ ټکې نه اوځي څوک بزان مونږ کوي چا به ذکر شروع کړي چا به وظیفه شروع کړي چا به څوک په تلاوت کوي ته بچونه السلام علیکم هغه خپل وظیفه نه خپل تلاوت نه مواسي بس خاموش خبره ده بس خاموش غلې کینا په خاموشي سره نماز وخت انتظار کوه ذکر اسکار کوه او مطلب د جمعه کې چې خبرې ونه کې نو هغه خبره هم تقریبا حدیث کې کوم خبره چې ذکر دا هغه هم عام شوی ده بل خبره دارم چې یو سړی به د خپل خزي خبره مني خو مور پلار چې هغه خبره مني د خزي خبره به مني او د مور پلار خبره چې هغه مني هغه څوک کار خبره ده او بل چې د خپل دوست خبره د خپل یار هغه به ځان ته نږدې کوي دوست په نږدې کوي او مور پلار چې هغه به عاقي اول ځان لري کوي په مور پلار به دومره پروا نه چې غیر د خپلار ران خپشي خیر د زما مور خپشي خپجي شي خو چیرې د دوست ملګری نه خپل شي د دې خیال بسادي او د مور پلار خیال چې هغه بنساتي وعق امه خپل مور به عقیده غونه فرمانی بکې د مور پلار د مور پلار نه فرمانی به عام شي دا هغه څومره ښکارا خبره ده چیرې د مور پلار هغه نه فرمانیانه ډېر کم بچي به چې هغه کله بالغان شي خپل ځواني ته ورسي چې هغه د مور پلار بیا تابعدار ډېر کم
نور تقریبا چې هغه موږ حالات ته وګورو نو 70-80% نافرمانی شروع شوې ده. بس نه به پلار هغه نافرمانی غواړي نه به مور غواړي، خو بچی چې دی هغه بېلارې شوي په خپل اختیار باندې هغه نافرمانیان او کوم طرف چې مور او پلار نه غواړي هغه طرف ته باغو چلیږي چې بس هغه موږ کولی. نو مطلب دا دی چې داسې نو دا یو نه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دا وښودله چې یاره مور پلار چې دی هغه به دغه کوي. بل یو نه حضور الاسلام دا فرمایي چې یاره کله ولعن آخر هذه الامه اولها، ورستنی خلق په مشرانو پسې بدې ردي شروع کړي. کشر او پاسی زمانی کړه سي او زما پلار دسي او زما مشر دسي په مشرانو بل لعنت وای بدې ردي وای، کشران بلګي په مشرانو بل لعنت وای. دا حضور الاسلام دا نشانیان چې کله ذکر کړی دي دا غینه حضور الاسلام رستو فرمایي چې کله دا نشانیان نه د زکات دا مسله، د مور او پلار دا مسله، د ټنګ ټکور غانو بجانو دا مسله، د لعنت د مشرانو پسې د بد ردو دا معامله، په جمعاتونو کې خبرې کول شور شغرب کول، دا حضور الاسلام فرمایي چې کله دا خبرې شروع شوي نو بیا تاسو انتظار کوئ. انتظار کوئ کله به مطلب دا دی چې ځمکې به باندې چوي، زلزلې به راځي، کله به باندې کاڼې ورېږي، خصفا کله به شکلونه ستاسو بدلېږي، قسم قسم مصیبتونه چې دي هغه په تاسو باندې راځي. او بل حدیث کې ترمذی شریف پسې په دې پسې متصل بل حدیث امام ترمذی رحمه الله ذکر کوي چې دا اپتونه په آخره زمانه کې داسې عام شي، دومره عام شي چې یاره دا به چې راځي نو دا به داسې چې لکه ته ستا سره یو امیل دی یا لکه تسبیح به راوالو مثال پته و د دې را سره وشلوه او یو دانه چې ښکته ځي ولا نه رسېدلې او بله پسې روان وي بله پسې روان وي حقه چل دی. کله سوکړه کله بارانونه دومره زیات چې سیلابونه ترې جوړ شي، مسلې جوړې شي، کله سوکړه جوړه شي، کله ماته زلزلې شي، کله بل څه شي، کله بل څه شي، کله به باران ضرورت هغه به نه کېږي. اوس دې موسم ته وګورئ که نه بارانونه نه کېږي. دا د قیامت په علاماتو کې دا چې کله دا مسلې عامې شوې نو باران چې دی هغه بیا نه کېږي د ضرورت په وخت کې خلکو ته باندې نقصان رسیږي. دا ولې دا د ګناهونو هغه کثرت پي، دومره ګناهونه سوا شي چې الله جل جلاله هغه نافرمانه شي بیا باران د الله تعالی رحمت دی، هغه رحمت چې هغه الله جل جلاله په دې خلکو باندې بندي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو داسې زمانہ وا، امام بخاری رحم الله بخاری شریف کې حدیث مبارک ذکر کړي، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی الله علیه و آله وسلم په منبر باندې تشریف فرمانه او د جمعې ورځ ده ایو کس راځي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هلکت الاموال والمواشی، مالونه تباشو، فصلونه تباشو، زناور تباشو، ولی باران نشته، باران نشته، هر څه تباشو. حضور علیه السلام الله کته په حق منبر باندې اللهم اسقنا غیثا، خدای په باندې باران وکړي، خدای په باندې درهم باران وکړي، دوا کوي. او چې حضور علیه السلام دوا کوي د حدیث راوی فرمایي چې په اسمان کې دومره خس کې وریاض نه و په دغه ټیم پورې، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دوا کولو چې موږ د جمعات نه وتونو داسې وریاض راړه سخت باران چې هغه راکې شو او متواتر یو هفته باران وورید، یو هفته باران وورید. او بیا حضور علیه السلام ناست په منبر باندې بل جمعه باندې او وس هغه راوی په دې کې شک کوم چې یا دغه سړی راغی یا بل راغی، دې کې زما شک ته چې مزین نه وتی روي چې دغه صحابي راغی قبل راغی و یا رسول الله هر څه تبا شوی، کورونه ورځيږي، پسلونه تبا کیږي، ساوري تبا کیږي، ناله غړونه راوتی، باران ډیر زیات شو. حضور علیه السلام بیا د الله تعالی رحمت دغه کېږي نه په دوا باندې خوري په خپه کېږي نه. من لم يسأل الله يغضب عليه، مشکات شریف حدیث ته چې څوک د خدای نه سوال نه کوي نو خدای وته غصه پیدا کیږي. وای ته دومره لوی شي زمانہ دوا نه کوي، ته دومره غټ سړی چې ته زمانہ اوس دوا سوال نه کوي، دوا نه کوي، په دوا نه کول خدای خپه کیږي چې څومره دې دوا کوي نو الله تعالی په دې باندې خوشحاليږي. وای زمانہ بنده چیرې وای او یا پیری دی او کس نه ګناو شي خدای لا سوچت کی یا الله یا رب، الله تعالی پرشتو ته زمانه بنده ته پته چې زما یو رب شته او هغه به زما ګناونه چې دی هغه به معاف کوي، هغه نه علاوه زما څوک نشته. وای زما د بنده ته پته چې زما د سي رب دی، د به غواړي دی به زما ته په مخه وای او زبا ولا ورکوما. نو حضور علیه السلام دا نه وای چې په تیر جمعه دې سکړو، په تیر جمعه باران سوالو کو سوې چې شین سوالو کا نه. حضور علیه السلام پاک قضیه باندې دعا کوي اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والزراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، او كما قال عليه الصلاة والسلام. یا الله
باران په موږ نور مکوا اشته باران په موږ پورو یا الله په دې غرونو باندې او کچار چا پیرا په غرونو باندې او کې په دې باندې چې غرونو ته هغه پیدا رسې او نقصان نه کوي کنه په غرونو باندې وره په ځنګلو باندې وره په کندو باندې وره او زمونږ د نور باران چې دا ختم کی وای دغه د حضور مبارک د خلینو دا الفاظ وتلو او په اسمان کې مکمل ورګاس چې راغو تختې ده بس مونږ چې بار نو تو غرمه لګېدلو په غرمو باندې روان شو په غرمو روان شو داسې دا د حضور رسول پاک وخت پاک خپلوان فرحال نو اسلام کې مونږ ته دا تعلیمات دي چې د باران دعا حدیث کې ډیر شه دعاګانې کتاب الاستسقاء کې ذکر دي چې تاسو د باران په وخت کې د الله جل جلاله نه دعا کوئ صدقه وکئ روزي والله غل دي چې خبره ده خلک روزي ونی چې کله سوګړی صدقه وکئ د خپل طاقت مناسب چې سکی او داغه صدقه وکئ او مین سیس چې هغه استغفار دي د خپل ګناهونو مغفرت غوښتل هر چا کې انسان پیغمبران نه علاوه سو د ګناهونو نه پاک نشته هغه معصوم دي د ګناهونو نه پاک دي چانه سخیز مغلطی چې هغه خپل استغفار وکي او د رړه اخلاص د الله جل جلاله نه بخانه واړي هغه مختلف نبی رسام داسیم کړل چې کسانی وستری دي او بهر ته منځ کړل داسې منځ کړل نه کړه اختر منځ پزور باندې منځ کړل بیا پاګه پس خطبه ویل او دعا پیغمبر علی اسلام پاګه کې کړی دا دومره حدیث مبارک کې راځي چې حتی یورا بیاض ابتی نبی سم دومره لاسونو اوچت کړو استسقا په مانځ کې نور دعاګانو کې زیات لاسونو اوچتول نشته دومره به لاسونو اوچت کو چې د حضور علی السلام د ترخونو مبارکو کې رقم سپینواله چی دا به بل ته په نظر باندې راغی دا به ولیدو دا وګو صادر به الټا کو یاره نیک پالي پنجت پالي وحول رداءه خپل صادر به الټا کو صادر چیرې لاندې طرف باندې او باندې خي طرف غستا او غس خي ته داسې مکمل لاسي به الټا کو چیرې دا نیک پالي ده یعنی الله به په حالات بدل کی الله لکه مونږ چې دعا وکړو په مخ باندې لاس داسې راکاو نو څه مطلب لکه مونږ دا لیک پالي را چې الله زما لاس ته د رحمت نه ډکو او ما پسان باندې داسې راواړم پسان باندې مې د لاس د رحمت راواړم نیک پالي دی ته دا په اسلام کې جایز ده بد پالي نیول چې هغه من دي نو خپل صادر باندې به رسام ولټو هغه راغلي داسې مشتي په ذکر کړل په قاو چیرې دا مانځنه رښتو دوه رکعاته مونږ خلکو کې هر سړی هغه ته دعا وکي جمع سره دواګانې هم راغلي دي په هر حال نو دا الله جل جلاله ته تضرع کول عاجزي کول چې د باران ضرورت او باران نه کیږي د ګناهونو هغه کثرت نو الله جل جلاله زموږ په حال باندې رحم وکړي زموږ ګناهونه دي الله تعالی معاف دعا وکړي الہ العالمین موږ د خیر او د رحم باران وکړي یا الله ته موږ د خیر او د رحم باران وکړي یا الله موږ د خیر او د رحم باران وکړي اللهم اغثنا غيثا مغيثا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم اغثنا غيثا مغيثا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم اغثنا غيثا مغيثا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب العالمين.